अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नन में इंशाल्लाह 5 नंबर यूनिट स्टार्ट को په एथिक کې پور سمستر کې هغه زموږ سره چې کوم دی بلا فرایډز دی. د دې نه مخکې چې څونه چپټرز دي هغه مونږ ټول اپلوډ کړي دي. که تاسو نه کتئ نو پور سمستر چې کوم دی هغه د ایتھکس پلی لیست ته وزټ وکړئ، انشاءالله ملاو بشي. اوس زموږ سره چې کوم دی د دې نیو سلایډ دی، دا د دې ابجیکټیو دا دی چې ډیفاین رایټ ان بلا فرایډز. صحیح ده، ټول مخکې مونږ رایټس پیژنو، بیا بلا فرایډز پیژنو. ډیفاین کو به بیا زموږ سره لیست د ټایپس اف رایټس. نو سیکنډ ورډ زموږ سره موږ په د مختلف قسم ټایپس د رایټس هغه پیژنو. ایکسپلین پیشنټ بیل اف رایټس په پیژنو. ډسکرایب د رول اف نرس ان ریلیشن ټو بیل اف رایټس. بیا موږ د نرس چې کوم رول دي ټیک شه او ریلیشنز دي ټیک ته، نو هغه به موږ څه کوو، بیل اف رایټس کې به هغه موږ سټډي کوو. که تاسو په کیمی نرسنګ لیکچر احمد یوټیوب چینل باندې نه وي نو وړوکی ونده کې ریکویسټ دی چې تاسو یوټیوب چینل موږ سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن خامخا دباو کړئ چې نوې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه میلاو شي. اوس ډیفینیشن د رایټ څه دی؟ نو ګوره رایټ خو تاسو عام پیژنئ چې حق ته ویل کېږي. از دیټ رایټ از دیټ وچ ون هیز ا لیګل. مطلب رایټ هغه څیز دی چې کوم څیزونه تا ته څه لیګلی کوم څیزونه دي ټیک ته، آر ا سوشل کلیم ټو ډو، یا دا چې ته په سوسایټي کې په هغې باندې دعوه کولی شي. کلیم می دعوه کول دي. نو رایټس هغه څیزونه دي، هغه لیګل څیزونه دي په سوسایټي کې چې ته پې دعوه کولی شي. بیا څه دي موږ سره آر بل ډیفینیشن دا دی چې ا تھنګ ون صحیح ده، تھنګ ون می مورلی ټیک ده آر لیګلی. مطلب یو اخلاقي توګه باندې هم او سره چې کوم د سوشلی چې کوم هغه ته پې دعوه کولی شي هغې په تور باندې. ګوره چې کله د داسې ډیفینیشن تاسو د قیاد وساتئ چې ا تھنګ ون می ټیک شه، هغه څیز چې کوم مورلی هم او ورسره لیګلی هم سوي ته پې دعوه کولی شي، نو دې ته موږ څه وایو، رایټس ویلی کېږي. اوس بیل اف رایټس ته ویلی کېږي. نو بیل اف رایټ داسې دی پیپر کنټیننګ ا ډیکلریشن اف رایټ. اوس یو پیپر نه دی، داسې یو کاغذ په هغې باندې د رایټس لیکلی شوي ټیک ته، نو دغه ته موږ بیل اف رایټس وایو چې ا پیپر کنټیننګ ا ډیکلریشن ټیک ته، په پیپر په ذریعه باندې داسې شي ډیکلیر شي، نقد ته موږ بیل اف رایټ. نو ا پیپر کنټیننګ ا ډیکلریشن اف رایټ از کالډ بیل اف رایټس. پیشنټ بیل اف رایټس اوس څه د پیشنټ په سایډ باندې، ځکه چې موږ خو بیل اف رایټس وایو نو دا خو موږ د هاسپیټل سایډ ته موږ ورو اپروچ کول پکار دي. نو هغې سره به ټچ موږ څه کوو، هغه خبرې به سره کوو. نو ا پیپر کنټیننګ ا ډیکلریشن اف رایټ اف پیشنټ. ګوره په هاسپیټلز کې د هر پیشنټس خپل رایټس دي ټیک ته، چې کوم زموږ سره امیریکن چې کوم اسوسییشن دی ټیک ته بیل اف رایټس والا، نو هغه داسې کړي دي، مینشن کړي دي. اوس دا خو چونکې که موږ خبرو وکړو نو دا زموږ سره عام نارملي په دې هاسپیټل کې پاسبل نه دي، خو که داسې مطلب لږ غونده کې ایډوانس سایټ ته موږ لاړ شو ټیک شه، نو اسلام آباد سایټ دغه شریرونو ته موږ لاړ شو، نو په هغې کې څه دي دا پاسبل کېدلی شي، ځکه چې د هر پیشنټ د بیډ سایټ ته چې کوم دی فارمای او دې ځایونو کې لګېدلي وي ټیک شه، خپل د هر پیشنټ یو سمال کنسایز ټایپس کې دوی ته څه خپل رول لګېدلی وي. نو دغه چې کوم دی نو دا لازم دي چې ځکه چې هر پیشنټ ته خپله پته ولګي چې د ده څه حقوق دي. اوس زموږ سره چې کوم دی که نه هغه اوس ټایپس اف رایټس دی، مطلب د اوس مختلف قسم څه دي هغه حقوق او ټایپس دي. دوه قسمه زموږ سره څه دي ټایپس اف رایټس آر بیسیکلی ټو. یو خو موږ سره رایټ څه دي لیګل رایټس دي. لیګل رایټس مین کوم چې تاله څه درکړي، هغه سوشل د سوسایټي سایډ ده او مطلب دا د ګورمنټ سایډ نه کوم څیزونه لیګل شوي دي ټیک ته، یا چې کوم دی نو تاسو د مونږ د مذهب په بیس وکړو نو کوم څیزونه چې لکه مونږ ته لیګل دي هغه زموږ رایټس دی. اینډ سیکنډ ون چې کوم دی هغه زموږ سره څه دي مورل رایټس دي. مورل دې ته ویل کېږي چې اخلاقي په توګه باندې، لکه ګوره داسې کېدلی شي چې څه ځایونو کې هغه څیز مونږ سره لیګلی سوي هغه سوي لیګلی لکه مونږ ته نه دي کول پکار، خو مورلی چې موږ سوچ وکړو نو هغه موږ کول پکار دي. لکه دې کې مختلف قسم سچویشن راځي که نه، چې هغه سچویشن چې موږ بیا د خپل مورل او د خپل چې کوم پاست ایکسپیرینس را روان دي د هغې په ترو کولی شو. نو ګوره اوس
لیګل رایټس د هر انسان څه دي. نو ګوره لیګل رایټس څه ته ویل کېږي؟ د انټایټل ډرایو فرام لیګل سیسټم دیټ permitted or empower the person to act in a specific way or required other to act as a certain way toward that person. ګوره دا نه دي لیګل رایټس تاله چې کوم دي څه شوي دا تا ته درکړي شوي. ټایټل مین څه دی؟ تا ته لیکلی شوي درکړي وي. ټیک ده. نو دې څه مقصد دی؟ نو هغه لیګل سیسټم تا ته داسې کې پرووایډ کړي چې ته امپاورمنټ شه. ټیک شه، پوه شو په خبره باندې چې پرسن چې څه اکټنګ کوي څه سیز کوي نو هغه دپاره یو خپل سپیسیفیک چې کوم دی نو وی پرووایډ شوي وي ترو د څه د لیګل رایټس. مطلب څه کارونه داسې وي چې هغه موږ ته لیګل دي. ټیک ده. لکه اوس فار ایگزامپل چې کوم دی موږ یو خبره وکړو چې اگزامپل دی، موږ به اگزامپل والو لږ آوټ ساید اگزامپل دی، خو تاسو د کوشش مطلب زما کوشش دا چې تاسو پې پوه شئ. فار ایگزامپل اوس زموږ سره لیګل رایټ څه دی؟ موږ سره لیګل رایټ موږ ته مطلب زموږ ګورنمنټ وایي چې لکه کوم هغه کرسټایډس کارونه دي، مطلب دا یو پرسن داسې دی چې هغه څه کي هغه چرس وغیره داسې نور داسې څیزونه دي چې هغه مطلب هغه ډیلینګ کوي. نو دا اوس دې څه کي دا خو دې لیګل نه دی لګیا که نه. نو دقه څه دي دغه پرسن که اوس یو کس دی چې هغه دا کار کوي، بل یو دی هغه څه کي خپل مطلب څه پروډکټ دی شات وغیره دي یا داسې نور څه خپل چې کوم دی کاروبار دی. نو ګوره دا دواړه یو دوه څه دي اکټ دي. صحیح ده. نو دې دواړو کې که اکټ ته وګورئ نو دا کوم چې داسې سمګلینګ غونده کي نو دا سمګلینګ والا څه دي دا انلیګل دی. خو چې کوم زموږ سره شات وغیره خرڅي داسې نور څه داسې لیګل کاروبار دی. ټیک ده. نو د هغې دپاره دوی خپل څه کړي دي سپیسیفیک specify کړي ورته وي. ټیک ده. and required other to act a certain way toward that person. نو دا موږ سره حق دی لکه څه دي که اوس یو پرسن چې کوم دی نو هغه شات خرڅوي که نه نو بل کس ته دا رایټ شته چې دی خرڅوي شي. ټیک ده. نور هم خرڅوي شي. خو لکه څه دي اگزامپل مې درکړو چې لیګل څه ته وي اللیګل څه ته ویلی کېږي. اوس زموږ سره بیا د دې چې کوم رایټس دي نو اوس په لیګل کې لیګل رایټس کې زموږ سره څه دي په لیګل رایټس پوه شئ چې کوم تاله درکړي شوي وي انټایټل چې د هغې په ترو باندې ته چې کوم دی څه کوې خپل اکټ کوې په یو سپیسیفیک پاتوی باندې. صحیح ده. اوس دې کې فار ایگزامپل لمبې چې کوم رایټس دی ټیک ده لیګل کې هغه دوم سره ټول مخکې رایټ ټو لایف دی زندگی ده. ټیک ده. نو د رایټس ټو لایف از د فنډامنټل رایټ. صحیح ده. ته MCQ د فریا ساتي چې فنډامنټل رایټ زموږ څه دی لایف دی. ټیک ده. که لایف وي نو دا نور چې کوم زموږ سره مطلب روټي کپړه مکان دی نو هغه په بعد کې میلاویږي که نه. نو ټول نه فنډامنټل بنیادي چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی لایف دی. of which all other rights are څه دی کولرسز مطلب دا دی که نه چې ټول د دې څه دي هغه ماتحت دي. ټیک ده. خبره وکړله چې کوم دا زموږ سره څه دی کولرسز دی. نو کورلیسز دې ته ویلی کېږي مطلب یو څه ته ویلی کېږي نتیجې ته ویلی کېږي. مطلب دا دی چې که چېرته فنډامنټل چې کوم بنیادي حق دی رایټس دی لایف والا نو که چېرته دا وي نو څه دي وي دا نور څه دي دا نور د دې په نتیجه کې هم څه دي د لګویلي وي of all or other rights are کولرسز مطلب څه دي دا د دې نتیجه ده. که چېرته لایف وي نو دا به څه کولرسز وي مطلب د دې نتیجه به وي. که چېرته لایف نه وي نو بیا خو امپاسبل دی. اوس وي no one has the right to injure or take your life. هیڅ چاته د حق نشته دی چې څوک یې ستا له یا زخمي کي یا تا ته ستا ستا لایف چې کوم دی ختم کي. دا هیڅ چاته څه کي رایټ نشته دی. دویم چې کوم رایټس دی ټیک ده په لیګل کې هغه زموږ سره دا دی چې رایټ ټو لیبرټي فریډم ته ویل کېږي ازادۍ ته ویل کېږي. نو د هر انسان ته ازادي ده. ټیک چې دی په څه کوي په څه طریقه دی خپل ورکینګ کوي دی څه غواړي هغه به دی څه کي کوي. خو څه کې په لیګل سایډ کې د رایټ ټو لیبرټي از ټو پارټ اف د رایټ ټو لایف د ځان له د لایف چې کوم دی موږ خپل مخکې ووایو که نه چې کورلیسز دی. کورلیسز مین کې دا نتیجه ده که لایف وي نو په لایف کې به ورسره دا پارټ اف د څه دی هغه فنډامنټل رایټس دی. نو دا به لازم وي سپیسیفیکلی ریفرینګ
to your freedom of action. دې پتا څه کې سپیسیفیکلی بس تا به فریډم به تعالی درکړي په ایکشن کې چې ته څه پرفارم کول غواړې هغه کولی شي. اوس you may do not do what you want که ته څه غواړې you may do what you want ته څه کوې چې څه کول غواړې when you want او چې ټیک ته مطلب چې ستا څه حق دی او ته څه غواړې او څه کول غواړې نو provided you did not temple on the rights of any else نو تا د دې نه ستا حق هیڅوک هم په عمل کولی نه شي. ټیمپل څه دي هیڅوک هم ستا چې کوم حق دی هغه څه شي دا حق نه شي په عمل کولی مطلب تا نه د ازادي هیڅوک نه شي اخیستلی. صحیح ده. اوس څه دي رایټس ټو پراپرټي دا ستا اوس دا یو دریم لیګل چې کوم رایټس دی هغه پراپرټي ده چې هر انسان ته دا څه دي ازادي ده چې دی خپل ګاډی اخلي دی خپل کور اخلي دی خپل ځای اخلي ټیک شو نو دغه ته موږ رایټس ټو پراپرټي ویل کېږي. پراپرټي رایټس آر ان ایکسټینشن ټو د رایټ ټو لایف مطلب دا د لایف یو پارټ اف رایټس دی ټیک شو چې دې کې دی غواړي چې خپل زندگی څونه ایکسټینډ تیره کړي ښه تیره کړي ټیک شو دا د څه دی رایټس پراپرټي ده in order to support yourself and stay alive. اوس دې غواړي چې ځان له څونه سپورټ ورکړي فار ایگزامپل کور رخ کړي ګاډۍ والي داسې نور څه کاروبار روان کړي دا د څه دی دا د رایټ ټو پراپرټي ده. صحیح ده که نه. You must be able to own and use the product of your labor مطلب دی که غواړي دی په خلکو کار کولی شي د خپل پروډکټ څه کول لپاره هغه ایکسټینډ کولو لپاره خپل پراپرټي او خپل کاروبار څه کول هغه د ایکسټینډ کولو لپاره. اوس موږ سره بل چې کوم هغه فورت نمبر رایټس دی لیګل هغه زموږ سره رایټ ټو هیپینس دی. هر انسان د داسې دی ازادي ده پری هینډ دی چې دې څوک خپل خوشحالي ټیک شه هغه ښه وکړي. د رایټ ټو د پرسویټ آف هیپینس از فریډم آف ایکشن. ګوره ته هر چا ته داسې دی هغه مطلب حق دی چې دې څوک ښه په ښه طریقې سره پرسویټ طریقې سره څه وکړي خپل هیپینس او په فریډم ایکشن دی وکړي. اټ مین دیټ ا مین از فري ټو ډو anything he pleases as long as it does not conflict with the right of other. ګوره دې بس کې it means that a man is a free دی بخسوي د دې مقصد دا دی چې دی مکمل free وي to do anything که د هر خواهش وي دی به کوي ټیک شه. بیا خو زموږ چې کوم دی نو هغه دا زموږ سره د ګورمنټ څه یادي هغه رایټس یادي چې کوم پیپلز له ورکوي ټیک شه. اوس as long as it does not conflict with the rights of the اوس دې د هیچا په حقوقو کې نه دې د چا په حقوقو کې انټرفیرنس کولی شي کنفلیکټ راوستلی شي نه خلک ته د په رایټس حق کې چې کوم دی څه کولی شي انټرفیرنس کولی شي. روز بل چې کوم سره 5 نمبر دی هغه رایټ ټو سپیچ دی. ګوره هر چا ته ازادي ده د سپیچ مطلب څوک ټیک ته هر چا ته څه دی سپیچ فریډم دی نو فریډم آف سپیچ از ا ریکوایرډ فار لیبرټي دا د ازادۍ لپاره دا یو مین فیکټر دی ټیک شي چې ګل لپاره یاد دی چې د فریډم آف سپیچ از ریکوایرډ فار څه لیبرټي بیکاز without the freedom of speech you cannot persuade other of what is right and what is wrong. بیا ته څه کولی که تا سره د سپیچ هغه ازادي نه وي ستا مطلب ته چا د انډر د لاندې خبرې کوي ټیک شو نو بیا ته څه نشي کولی بیا ته هغه چا د چا ښو ته ښه نشي ویلی د چا خرابو ته خراب نشي ویلی. صحیح ده. نو داسې دي فنډامنټل رایټ ټو سپیچ دی. بل زموږ سره چې کوم دی هغه زموږ سره سپیچ ټو سیلف ډیفینس د رایټ ټو ډیفینس یور سیلف از امپورټنټ ټو لایف. ګوره ته د هر انسان یو خپل پراپرټي ده کریکټرسټک دی چې دی به څه کي دی به د خپل ځان حفاظت پخپله کوي ټیک ده. اوس you must be able to protect what is your when it is threatened. اوس ته په خپله د خپل ځان څه کې هغه پروټیکشن کې که چې تا ته داسې تھریټن مطلب څه خطرناک حالات وغیره ټیک ده ناخوشګوار حالات ته راځي. اوس دغه خو موږ خبره وکړه چې رایټس زموږ سره څه دي ټیک ده لیګل رایټس موږ خبره وکړه چې لایف دی پراپرټي ده هیپینس دی ټیک شو دا موږ ټول څه ووایي هغه وویلې سیلف ډیفینس شو.
اوس موږ راځو مورل رایټس ته. هغه خو موږ سره لیګل رایټس موږ چې کوم مین دوه ټایپس وي د رایټس بل اف رایټ هغه زموږ سره یو مورل دی یو لیګل دی. نو لیګل موږ ختم کړ ټیک شو 7 ټیپ وبګي 7 رایټس وبګي. اوس موږ سره مورل رایټس ته وي. نو ګوره دا دواړه یو بل اپوزیټ غونډه کړي. اوس په دې مورل رایټ کې موږ ګورو د خپل کلچر د خپل اخلاقیاتو د دې څه د خپل نرم ټیک شه دې ته وګورو ټیک ته هغې په بیس باندې به موږ چې کوم دی نو څوک هغه رایټس پورټ کړو. لکه ګوره مورل رایټ آر رایټ وچ آر ناټ ډیپینډنټ ټیک شه افان دله. نو دا په قانون باندې څه دي ډیپینډنټ نه دي. ګوره ها یا ام سی کیو د فریا سره دی چې زموږ سره مورل رایټ کې ناټ ډیپینډنټ څه دي یا ناټ ډیپینډنټ افان د لا ټیک شه قانون باندې داسې دي ډیپینډنټ نه دي بلکې کسټم د په څه باندې پر رواج باندې نه دي. آر بیلیو اف ا پارټیکولر سوسایټي. نو دې څه کې دوی وی moral right are a right which are not dependent they dependent نه دي افان د سسنا مطلب په لا باندې کسٹم رواج بیلیو ا پارټیکولر سوسایټي ټیک تا. A moral right or a human right are based on the moral norm and a principle that specify that all human beings are permitted and employed to do something or are entitled have a something done for them. ګوره مورل رایټ موږ سره نارملي دغه څیز دی چې کله استري خپل سري دی به د مورل په بیس باندې د خپل رایټس چې کوم دی هغه څه کې یو اصول ټیک شه اصول بس سپیسیفیک اصول دي چې په هغې باندې به دې ځان امپاور کي په بل کس باندې ټیک ده. نو مورل کې څه دي بیا به موږ په سچویشن باندې ډیپینډ کوو ټیک ده. اوس چې وي انلایک لیګل رایټ چې کوم دي ټیک ده دی وي انلایک لیګل رایټس مورل رایټ آر ناٹ لیمیټډ ټو ا پارټیکولر jurisdiction or authority. ګوره دا چې کوم مطلب لیګل کوم هم سره لیګل رایټس دي هغه خو تاسو ته پته ده چې هغه د یو اتھارټي هغه چې کوم دی ګورنمنټ یو سپیسیفیک رول لګه کړي وي. یا دغه شان کوم هاسپیټل په بیس والو نو هاسپیټل خپل چې کوم یو سپیسیفیک رول کړي د لیګل سایډ باندې خپل رایټس د پیشنټ کړي وي. نو کوم مورل ته وګورو نو مورل رایټ دا لیمیټډ نه دی ورسې ده not limited to a particular मतलब authority वगैरह बल्कि دا दे तुमको unlimited ویلې شو سمپل سی دا मतलब مورل خدا رایټ نه دی کنه چې تاسو بس یو خبره شوی دا اقوی د دین سیوا نشي کېدلې بیا موږ دې ته د ګورو موږ مورل رایټس ته ګورو ټیک شه. مورل رایټ ته مطلب دا دی چې موږ اخلاقی توګه باندې خپل ذهني چې دا کار اوس زه داسې کوم نو ټیک تا په لیګلی توګه خدا ښه نه دی خو کوم مورل سایډ ته اخلاقیاتو سایډ ته اسلام سایډ ته راشو او په هغه سایډ باندې خو نو بیا دغه مونږه کول پکار دي. اوس مورل رایټس enable individual to choose freely whether to pursue certain activity or certain interested. اور مورل رایټس دا څه کېږي دا د هر کس انډیویجول یو چوایس وي چې دې فریلی چې کوم دی نو څه کېږي هغه اماده کېدلی شي چې اوس ګوره د هر انسان خپل یو خپل اکټیویټي سره انټرست وي نو دا د خپل مورل رایټ دی چې کوم انټرست د ښه دی هغه دی څوک ځان له چوز کړي. بیا هم څه دي دغه ته موږ the duty not to interfere with person activity in a certain area. نو ګوره دا اوس موږ سره څه دی the duty not to interfere with a person activity in a certain area. ګوره په یو certain area کې چې دی کومه اکټیویټي کوي یو کس نو هغه څه کوي کومه ذمہ داری ده هغه ذمہ داری څه کېدی شي هغه دی په دې مورل رایټس وغیره دی څه کوي دې سره هېڅوک هم انټرفیر نشي کولی. لکه اوس فار ایگزامپل یو کس یو ځای کې ډیوټي کوي که نه نو هغه سره هېڅوک نشي انټرفیر کولی ځکه چې یو بس د هغه خپل مورل رایټ دی چې کوم ځای کې هغه ډیوټي غواړي کوي هلته کې به کوي ټیک ده. دا د سری مورل رایټس دی د رایټس ټو پرایویسي دا فار ایگزامپل امپوز آن اس د ډیوټي not to introduce into the private activities of a person. مطلب سمپل دا دی که چېرته یو فار ایگزامپل یو انسان دی د هر انسان څه دي
او خپل پرایویټ اکټیویټیز دي نو چاله هم داسې دي دا امپوز کولی نشي څه کولی نشي امپوز کولی نشي چې دی په پرایویټ کې پرایویټ اکټیویټي کې چاله انټروډیوس وکړي مطلب څه دي دا نه چې اوس فار ایگزامپل هر انسان خپل پرایویټ اکټیویټیز دي دا نه چې بل کس ته مطلب ان لایک ان ویلکم ورته کوي یا صحیح طریقې سره دی چې کوم دی نو څه کي هغه ایکسیپټډ وغیره نه کي ټیک ده نو دا څه دي دا د دپاره دا د کس دپاره کوم کس چې ډیوټي کوي هغه څه دي ذمه داري خپله سرانجام کوي نو دا د دپاره څه دي هغه مورل رایټس دي نو که بل کس هغه ته مطلب انټرفیر کیږي نو دا دله څه دي دا دله مورل رایټ چې کوم دی نو هغه حق نه ورکوي ځکه اوس بیا موږ سره څه دي پازیټیو نیګیټیو رایټس دي نو اوس ګوره پازیټیو او نیګیټیو رایټ کې به تاسو کلیر شي پازیټیو رایټ از وین یو هیو ا رایټ ټو سمثینګ دیٹ مین یو can force someone else to provide you with it مطلب دا دی پازیټیو رایټ دا دی چې کوم د ستا هغه رایټس دي چې ته په چا باندې څه کولی شي په فورسفل طریقې سره هم هغه مطلب someone else to provide you with it نو هغه تا ته پرووایډ کولی شي خو تھرو فورس ټیک شه خو چې کوم سره اوس دي positive rights are also called legal rights نو تاسو ام سی کیو د فردا یو ساتئ چې ګوره لیګل رایټس دلته خبره شوې دي نو لیګل رایټس زموږ سره څه دي هغه پازیټیو رایټس دي ټیک ده موږ چې وختي وي لکه اوس یو انسان څه دي بیل آف رایټس د څه دي د لایف په باره کې دی داسې رایټ اپ چې کوم سره هیپینس دی ټیک شه رایټ اپ پراپرټي ده نو دغه ټول زموږ سره څه دي دغه لیګل رایټس دي او دا پازیټیولی وي موسټلی دا څه وي پازیټیو وي او چې کوم نیګیټیو رایټس از وین یو هیو ا رایټ ټو سمثینګ بٹ یو هیو to gain maintain it yourself اوس داسې دي چې نیګیټیو رایټس هغه نیګیټیو رایټ نه دی صحیح ده بلکې وین یو هیو ا رایټ ستا چې کوم رایټس دي ټو سمثینګ ټیک شه څه خو دي که نه بټ یو هیو ټو گین هغه ته گین کولی شي مینټین اټ ان یور سیلف او په هغې باندې خپل کوم سیلف دی ټیک شه لکه اوس نیګیټیو رایټ آلسو کال د مورل رایټ نو دا سیمسکیو د فریاد سره چې مورل رایټ زموږ سره نیګیټیو رایټس دي صحیح ده په خبره پوه شولې او چې کوم زموږ سره پازیټیو رایټس دي نو هغه زموږ سره څه دي هغه لیګل رایټس دي زموږ سره اوس موږ راځو چې کوم کنسټرکچوال رایټس اینډ ډیوټیز دي ټیک شه کنسټرکچوال رایټس اینډ ډیوټیز دي ته ویل کېږي مطلب پوره مختلف ځایونو کې مختلف چې کوم دا خو موږ هاسپیټل په سایډ باندې خبره وکړو نو ګوره هاسپیټل په سایډ باندې موږ سره څه چل کېږي چې کوم زموږ سره دوه امپلایرز دي ټیک ده نو هغه امپلایر څه کېږي د یو بل سره کوآپریشن کې څه کېږي ورکینګ کوي زیاتر په هاسپیټل بیس باندې که نه نو هغوی دواړه څه کېږي یو بل سره په کنټریکټ کې اوسیلی کېږي لکه اوس که یو کس وي هغه چې کوم دی نو په مطلب داسې اکټیویټیز د هغه راغله نو هغه د اکټیویټیز په ټایم کې مطلب بل کس له خپله ډیوټي ورکړي او هغه میوچوال غونده کې ریلیشنشپ وکړي ټیک شو لکه اوس د دې تھیوریز ته ګوره contractual rights are duties sometimes called the special rights ټیک ده د هر انسان په هر هاسپیټل کې هغه خپل رایټس دي ټیک ده حق دي او چې کوم د څه دي سپیشل ډیوټیز دي are a special obligation mean duties ټیک شه are the limited right and correlative duties that arise when a person enter an agreement ټیک شه with another person ګوره موږ سره څه کېږي هر یو پرسن چې یو ځای کې ډیوټي کوي د هغه خپل څه دي سپیشل رایټس دي او سپیشل ډیوټیز ده فار ایگزامپل if I contract ٹھیک شه to do something for you then you are entitled to my performance اوس ګوره ته که یو هاسپیټل کې یو نرس کار کوي نو هغه ته باقاعده څه کړي انټایټل کړي وي چې دا څه دي ایز ا سټاف نرس ټیک شه داسې ډاکټرز وي نو ایز ا مطلب ګیسټرو ډاکټر داسې هر رنګه چې کوم دی نو هغه ته یې څه کړي مطلب انټایټل مطلب پوه شولې چې دله به پراپر یو سپیشل ټایټل ورکړي وي یو ایکوایرډ ا کنټراکچوال رایټس ټو وٹ ایور آی پرومیس ټیک شه چې ته کوم پرومیس کوې د خپلې ډیوټیز په باره کې ټیک ده لکه اگزامپل د دې دا دی چې ګوره کوم ځای کې یو انسان کار کوي نو هلته کې د هغه نه څه ولي هغه عهد دی که څه شیز دی ټیک چې مطلب هغه ترې واخلي ټیک ده واده ترې واخلي نو دغې د موږ څه وي دی پرومیس وکړي د هغوی سره and I have a contractual duty to perform
as I promise. نو چې ته کوم پرومس وکړې د هغې په بیس ته بیا څه کې هغه خپله ډیوټي پرفارم کړې. لکه اگزامپل دا دی چې employers relationship with both of them contradiction. دوه امپلویر څه کېږي یو بل سره هغه خپل ریلیشنشپ ساتي او دغه بوت ریلیشنشپ داسې کې دی کنټراکټ باندې خپل سره یو بل سره څه کې اکټیویټي کې مطلب کوآپریټیو اکټیویټي کې. اوس وی وټ ډو رایټ ګیو یو څه داسې حقوق دي چې هغه کوم داسې حقوق دي چې تاله درکې. نو رایټ ډو ناٹ پرووایډ فار اینی سری anything but freedom of action. مطلب هیڅوک داسې حقوق داسې پرووایډ کوي خو نه که نه لومږه سوي د دغې مطلب دا دی چې تاله فریډم درکړی دی تاله د یو اکشن پرفارم کولو دپاره فریډم درکړی دی. دیر از نو رایټ ټو فوډ مطلب فار ایگزامپل اونلی د رایټ ټو ورک اینڈ کیپ د انکم with which you may buy food. ګوره اگزامپل دا دی چې ګوره تاله څوک داسې مطلب ستا حقوق شته دي ټیک ده خو لکه تا ته دا سو سپیسیفیک نه دی چې ته به اگزامپل ته به په ورځ کې 50 یا مطلب داسې 100-200 چې کوم دی نو هغه انکم چې کوم دی نو هغه به ته په خپل فوډ باندې سپینډ کوې وغیره. نو داسې نشته چې لکه مطلب ته له دې نه سیوا وکړو نو ته به جیل ته ځې دا نشته بلکې تا ته صرف څه کې ستا حقوق دي څه دي روټي کپړه مکان ټیک شه. نو که اوس یو انسان دی که هغه دا رایټس په هره طریقه خپل ځان ته څه کي هغه څوک یې ځان ته ښه کوي ټیک شه څوک یې ځان ته کمزوري کوي څوک یې ځان ته بیخي هغه لور ټایپ څه کي کپړې وغیره دا پرووایډ کوي ټیک شه. نو دا ټول زموږ سره څه دي دا وټ ډو رایټ ګیو یو ټیک شه. بیا زموږ سره څه دي پیشنټ بل آف رایټس دی. نو پیشنټ بل آف رایټ امریکن هاسپټل ایسوسییشن هیز افرایډ پیشنټ بل آف رایټس دی مطلب دا امریکن یو هاسپټل ایسوسییشن والا څه کړي دي د پیشنټ چې کوم خپل بل آف رایټس دي مطلب کوم چې فیور فارم کې د ډیکلیریشن لپاره د چې کوم هغه حقوق لیکلی شوي دي هغې ته موږ څه وایو پیشنټ بل آف رایټس دی. اوس پرپس د دې څه دی لکه دا ولیکئ ټیک ده وجه څه شوله. نو د پرپس ویلو مخکې موږ تاسو ته یو ریکویسټ کوو که چېرته تاسو په کیمرون نرسنګ لیکچر احمد یوټیوب چینل باندې نوي یې نو پلیز سبسکرایب کړئ او بل د آیکن خامخا دباو کړئ. اوس څه دي پرپس د دې دا دی چې اټ سیټس آؤٹ د رولز رایټ اینڈ ریسپانسبلټي آف پیشنټس ټیک شه. د دې بل آف رایټس مقصد دا دی چې کوم رول دي کوم رایټس ریګولیشن ریسپانسبلټیز دي د پیشنټس که نه یا هیلث کیر پرووایډر سکی اینڈ گورنمنٹ دی. نو هغه گورنمنٹ دته سکی with the help of health care provider provide کوي که د چې کوم رول دي د چې کوم رایټس اوس رول سی رول به د سی رول به د پیشنټ ته پاري او رایټس به د پیشنټ د پاري مطلب څه دي رول به دی فالو کی ٹھیک شه او چې کوم رایټس دي نو هغه به ته پرووایډ کېږي او چې کوم ریسپانسبلټي دي فار ایگزامپل چې کوم د هاسپیټل ایریا ده هغې ته به نقصان نه رسي هغه به مطلب اوس د 2 لیټو ضرورت دی هغه اوفن شوي دي لایټینګ او درې بلی نو داسې دي دقه ستا ریسپانسبلټي ده ایز ا پیشنټ. خو دلته کې موږ صرف د پیشنټ بل آف رایټ خبره کوو نو مطلب کوم چې هیلث کیر پرووایډر دله څونه کیر ورکوي دا رسري دا د بل آف رایټس کې د حق دی ټیک ده. اوس دي یو اگزامپل مونږ درکو لکه فار ایگزامپل یو پیشنټ ته هغه خپل چې کوم میډیکیشن دی ډوزیج وغیره هغه ته بی ډي او ټي ډي کیو ډي دا ټول دته ورکول دا د څه دي دا بل آف رایټس دی دا حق دی پوه شو خبره باندې. all personnel must respect and honor these rights. هر انسان به د دې څه کې د دې پرسنل دا د دې به ریسپیکټ کړي د دې څه شي د دې حقوقو صحیح ده جی دا کوم حق چې کوم دی د چا دی تاسو ورسېدئ اوس په خبره باندې چې all personnel must respect and honor these rights. هر انسان ما خپل چې کوم دی د دې څه کېږي د دې رایټس خیال وساتي مطلب ایز ا نرس که مونږ خیال وکړو نو هر نرس له پکار دی که د یو کس یو نرس دا کار وکړي چې پیشنټ ته خیال وکړي خو بیا به دې څه کړي په یو وارډ کې د ډیوټي نشته د بیا چې کوم دی هلته څه کړي که چې د ضرورت وي پیشنټ ته نو دی به څه کړي دی به ورته حاضر وي. اوس پیشنټ بل آف رایټ کې بل موږ سره سټارټ واغتلی شو چې پیشنټ بل آف رایټ سټیټ دیټ ا پیشنټ هیز د رایټ ټو. اوس د پیشنټ چې کوم هغه رایټ هغه سټیټس دی ټیک ده هغه دا دی چې بی ټریټډ
ریسپیکټفولي کته یو پیشنټ ټریټ کین ته په څه ریسپیکټ سره په عزت سره صحیح طریقې سره هغه څوک ټریټ کا ٹھیک تھا obtain complete current information in concerning his or her diagnosis and treatment diagnosis and prognosis expected outcome مطلب د دې چې کوم هغه prognosis mean چې کوم probability of recovery ده نو ته بس کې complete information به د دې کوم د سچویشن مطابق ته واخلي او په هغه باندې به صحیح طریقې سره ټریټمنټ او د هغه ډایګنوسس روباسي ٹھیک تھا بیا receive information necessary to give his or her informed consent prior to the start of any procedure treatment ګوره informed consent مونږ مخکې چې کوم دی هغه چپټر اپلوډ کړی دی که تاسو نه کتلی نو هغه تاسو وګورئ انشاءالله په هغې به تاسو ښه پوه شئ خو اوس ګوره سمپل مونږ دلته خبرې وکړو informed consent زموږ سره دا څیز دی ګوره چې کله د هاسپیټل ته انسان لاړ شي یو غټ اپریشن وغیره یا داسې پروسیجر سټارټ کېږي نو تاسو نه مخکې ساین وکړي تاسو نه مطلب فنګر څو کی هغه فنګر پرنټ واخلي نو دا څه وجې چې کله د دې مقصد دا وي چې تا دا ووي چې د کوم پروسیجر موږ کوو دې کې ریسک هم شته دی نو دغه ریسک دپاره تاسو نه څه والي اجازتنامه والي مقصد پوه شئ خبره باندې نو دا ټول انفارمیشن څه دي کوم نسسري انفارمیشن دي هغه ریسیو کول پکار دي خو په هغه پرایورټي به موږ انفارم کانسټ له ورکو یاد ساتئ ګوره ها ام سی کیوز دپاره که تاسو ته راولي چې پروسیجر به ډمې سټارټ کړو که انفارم کانسټ په ډمې ده نو پرایورټي انفارم کانسټ له ده ریسیو آر ریفیوز ټریټمنټ ټو د ایکسټینډ پرمیټډ انډر لا اوس که هغه ته څه کوې اوس که چې د یو پیشنټ وي هغه یو څه دي ریسیو کوي یا ریفیوز کوي یو مطلب مونږ یو پروسیجر وغیره یا داسې یو ټریټمنټ کوو چې هغه پیشنټ مونږ څه کوي هغه ریسیو کوي خو ټیک ده دا د سري انډر د لا به مونږ ورکو خو که چېرته ریفیوز کوي نو بیا به هم مونږ د انډر د لا د هغه سره څه کوو هغه ډسکشن کوو صحیح ده اوس یې پرایویسي کنسرننګ هیز آر هر میډیکل کیر پروګرام مونږ به څه کوو د هغې د میډیکل پروګرام دغه به کوو ټیک ده یو خپل کنسرن په ته پرووایډ کوو چې هغه ته ګوره مین چیز پرایویسي ده پرایویسي به موږ مینټین ساتو د پیشنټ د دا د حقوق دي کانفیډینشیل ټریټمنټ اف آل کمیونیکیشن اینډ ریکارډ ګوره کانفیډینشیل موږ به هر څیز ساتو کانفیډینشیل ساتو مطلب امانت په ساتو که هغه موږ ته هر رنګه خبرې وکړي صحیح ده بل ریزنیبل ریسپانس ټو هیز آر هر ریکویسټ فار سروس ګوره چې که چېرته یو سروس څه کوي پرووایډ کوي یا هغه سروس غواړي نو ته بس خامخا ریزنیبل ریسپانس ورکړي لکه ته دا ولې غواړې تا ته څه داسې مسله ده کیدای شي چې هغه ته داسې څه ډیفیکټ وغیره وي نو د هغې به تا ته صحیح پته ولګي نو ریزنیبل ریسپانس پته کوي ټو هیز آر هر ریکویسټ دا یو ریکویسټ پکې فار د سروس ته ٹھیک ده بیا سره obtain information regarding any relationship of the hospital to other healthcare and educational institution ګوره obtain information regarding any relationship of the hospital ته به خامخا دا څه کې پیشنټ د بل آف رایټس دی چې هغه وکړي دا انفارمیشن هغه واخلي د څه نه د هاسپیټل نه ټیک ده چې د رول ریګولیشن سره وغیره ریلیشنشپ دی څه کېږي پالو کی ټو ادر هیلث کیر اینڈ ایجوکیشنل انسټیټیوټ مطلب دی به دا واخلي چې دی کې مطلب څه طریقې سره چې کوم دی نو هیلث کیر پرووایډرس ورکینګ کوي دا هغه که تا نه دا تپوس کوي پیشنټ نو دا څه دي دا د هغه حق دی ته به ورته وایې او که تا نه فار ایگزامپل ته یو پروسیجر کوې او هغې کې تا ته وي چې دا ولې نو ته به بیا د هغې ریزنز ورکوې نو ریزنیبل ریسپانس دې ته ویل کېږي که چې د پروسس کې د پروسیجر کې تا نه کوېسچن وکړي نو ته به بیا څه کوې ریزنز به خامخا پرووایډ کړې بی advise and have the right to refuse to participate in any research project اوس سیدھی بی ایڈوائز تب اسے کہ یو ایڈوائز پوتو کی ٹھیک شو and have the right دا د هغه حقوق دي to refuse to participate کاغه یو سیز ریفیوز کوي اوس ته به وایي یو ریسرچ پروجیکټ مونږ سټارټ کړی دی ته په هغې کې پارټیسیپیشن کوې یا نه کوې نو هغه د هغه خپله خوښه ده که هغه ریفیوز کوي که اخلي او که نه اخلي ریفیوز مین که نه اخلي او که پارټیسیپینټ کړي نو اخلي ټیک شه نو دا د هغه خپل دا به ته موږ ایډوایز کوو که د هغه خوښه ده که اخلي موږ سره به پارټیسیپینټ شي که نه اخلي نو ریفیوز به شي ایکسپیکټ ریزنیبل کنټینیوټي آف کیر اوس که چېرته داسې کې دی بار بار چې کوم هغه خامخا چې اوس یو
ایکسپیکټډ مطلب ریزنز خو به کنه چې د کیر مونږ کنټینیوټي ساتو که چې ته داسې کوېسچن وکړي نو ته به هغه کلیر کړې دا د حق دی ته به ورته پرووایډ کړې ریویو medical record and examine the bill and receive an explanation of all charges. مطلب دا دی چې زموږ به څه کوو که چېرته دی بیا جوین کېږي ځي د هاسپیټل نه نو دی به څه وکړو هغه ټول میډیکل هسټري ریکارډ وغیره به موږ ریویو کوو صحیح ده وجه دا ده چې څه مطلب ایکسپلینیشن وغیره ته پاتې شوي وغیرې نو دا موږ څه کوو هغه ته خپل رایټس کمپلیټلی پرووایډ کوو او چې کوم چارجز وغیرہ نه څه شوي دي څه انکمپلیټ پاتې شي نو هغه به د موږ څه کوو چارج وغیرہ مطلب څه پیسې وغیرہ دا پاتې شوي نو هغه موږ سره څه کړي دغه به هم ورته ایکسپلین کوو چې دا who's be informed of any hospital rule and regulation نو دا د هغه حق دی چې دې څه وکړي رول اینڈ ریګولیشن نه د هاسپیټل نه څه شي دی خبر شي اوس پیشنټ چې کوم ریسپانسیبلیټي هغه څه دي ټیک شه نو پیشنټ ریسپانسیبلیټي دا چې ټو ریسپیکټ هاسپیټل پالیسیز اوس دا د پیشنټ خبرې دي چې پیشنټ به څه زه ریسپیکټ ورکړي هاسپیټل سایډ له نو دا هاسپیټل له چې څه کولی ریسپیکټ ورکولی ایز ا هود انډیویجولي ټو فالو یور کیرګیور انسټرکشن چې څه کیرګیور ډاکټر وغیره نرس وایي هغه به ته فالو کړې ټو ریسپیکټ کیرګیور افیکټ پرووایډ کیر فار ادر پیشنټ ګوره دې بس کې هغه کیر ډرایور دا کا نرس دی کا ډاکټرز دی کا هغه بل ټیکنیشن دی خو څه به کې دلته ریسپیکټ ورکړي ټو ریسپیکټ هاسپیټل پراپرټي هاسپیټل چې کوم جای مطلب هغه څه ته ویل کی مطلب جایداد وغیرہ ملکیت دی هغې ته به څه کي ریسپیکټ به کي بلډینګ وغیرہ ټو بی کنسیډر ادر پیشنټ اینڈ to see that your visitor to do the same نو بیا به دې کې کنسیډر نو تاسو پوه شئ چې کنسیډر مطلب دی به خیال ساتي د داسې نورو پیشنټ هم ټیک ده کوم چې دی اینی چې هغه نور مطلب راځي او ویزیټر دی ټیک شه دغه شان دی د دې په شان دی چې کوم دی په کوم مسله کې دی پرابلم کې دی دغه شان دی چې کوم پیشنټ راځي نو دی به څه کې کنسیډر کی مطلب خیال به ساتي چې هغه مطلب د یو پرسن نه د بل پرسن چې کوم نو هغه د هغه د وجې چاته تکلیف ونه رسي to provide the hospital with accurate and complete information about your medical history نو پکار دی چې میډیکل هسټري څونه ده چې صحیح طریقې سره څه کی پرووایډ کی کمپلیټ انفارمیشن ورکي to abide by the policies of the organization نو پکار دی چې د څه پالیسیز دی د ارګنایزیشن هغه څو کی فالو کی ها اوس دا زموږ سره چې کوم دی نو لاس پوینټ دی لاس سلایډ دی په دې کې څه دي چې زموږ سره رول اف نرسز ان د بل اف رایټ نرسز پروټیکټ دیټ کلاینټ هیومن اینډ لیګل رایټس ټیک سره نو ګوره د نرس چې کوم دی نو اوس رایټ دي په بل اف رایټس کې لمبه خدای چې نرس پروټیکټ د کلاینټ هیومن اینډ لیګل رایټس چې کوم د انسان لیګل رایټس دي مطلب لایف دی هیپینس دی دا ټول د بس کې پرووایډ انفارمیشن ټو اسیس in decision make ګوره یو سچویشن دی دی به ته خپله پاتې څو کې دی به ته ووایي چې مطلب تاسو دا سچویشن دی تاسو په خپله ډیسیژن وکړئ چې څه وکړو ایکسپلین کنسپټ څه دي کنسپټ اینډ فیکټ اباؤټ هیلث ډیمونسټریټ پروسیجر ګوره دا د یو نرس رول دا د داسې دي حق دا ایز ا نرس مونږ فرض دي چې دا مونږ د پیشنټ ته ووایو چې تاسو سره دا پروسیجر کولو والا دی او دا د دې وجې کو ټو کمیونیکیټ وذ د کلاینټ فیملی اینډ هیلث کیر ټیمز ممبر سره د موږ سره د هیلث کیر ټیم د دې ټول سره موږ کمیونیکیټ کیږو د ټیم چې څونه ممبرز دي نرس از کمیټډ ټو امپرووینګ د کوالټي اف پیشنټ کیر دا ګوره د نرس حق سړي هغه فرض دی چې دی وسګي د خنه بیسټ ټو بیسټ وې سګي دی به اختیاري چې د سو پرووایډ کی سشي کیر to witness inform constant securely come inform constitution وهغه securely هغه خامخا د تاسو securely لاغې نه دی خبرول دي and need city nurse need to follow patient bill of rights دا د nurse چې کوم دی نو city need دی دا ضرورت دی nurse چې د patient څه bill of rights دي څه داسې هغه favor of declaration of rights دي حق دي هغه د تاسو کې فالو کی نو هغه زموږ سره څه دي چې what right are you thinking about نو تاسو خپل باره کې چې کوم دی نو څوک what rights تاسو رایټ دي are you thinking about تاسو خپل سوچ وکړئ چې تاسو حقوق دي او what to do
what to do. ټیک شه. نو دا زموږ سره چې کوم لاسټ سلایډ و ته که تاسو چې د پکې نور سنیچر احمد باندې یوټیوب چینل باندې نوي یې نو پلیز سبسکرایب کړئ او بیل آیکن خامخا دبوئ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے.